سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تعرفون ذا الله د پاره دی غزات انزل چې نازل کړي دی علی عبده الكتاب په بنده باندې کتاب ولم يجعل له عوجا او نه دی ګرځولې د دې کتاب د پاره کوګواله کجروي. يهود بوي د قران د ټول آسماني کتابونو خلاف دي. د يهودو په قول باندې الله پاک رد کوي چې ولم يجعل له عوجا، کتاب کې کوګواله نشته، قیما سیده ده، برابر ده، مستقیم ده، نیغ ده. لينذر دا مقصد د نزول د قران دی چې خبرداري ورکی بأسا شدیدا د سخت عذاب نه. بأس خو جنگ ته وایي، مراد ته عذاب دی. ملتونه د طرف د الله تعالی نه ويبشر المؤمنین الذين وزير ورکی خبر کی مسلمانان اغا يعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک سنه خبر کی ان لهم اجرا حسنا چې یقینا د دوی لپاره خسته ثواب دی، ثوابا کریما فی الجنه ما کسین فیه ابدا. دوی به وخت رون کی وی پدې کې همیشه اے مقیمین فی الثواب ابدا تل ترتلا. وینذر الذین او خبرداري ورکی هغه کسانو ته قالو چې دی وای اتخذ الله ولدا، ولید الله تعالی بچي. يهود او نصارا او بعض مشرکین دا عقیده و. ما لهم نشتره د دوی د پارا به پدې خبره من علم څه دلیل، من علم من حجه ولا بیان، دلیل ورسره نشتا، دا خبره کوي به دلیله. ولا لآبائهم او نو دلیل د دوی د مشرانو سره، د دوی د پلارو نیکه سره. کبرت کلمتن ډیر لوی خبره ده تخرجو چې راوزی من افواههم د دوی د خلونا ای یقولون النوائد الا کذبا مگر دروغ وی په الله تعالی باندې. فلعلک فسکیدی شي جت باخع قاتل هلاکون کې شي نفسک د خپل ځان علی آثارهم په دوی پسې، علی آثارهم په دوی په ایمان پسې. ان لم یؤمنوا کچری دوی ایمان نه وروړي به هذا الحديث په دې قران باندې اسفا د وجه د غمنا. باخع نفسک اسفا چې ته ځان هلاک کی اسفا د وجه د غمنا. ان یقینا من جعلنا منذر زولدی ما غت علی الارض چې بزمکه باندې دي زینت الله خایس د زمکه لنبلوهم چې امتحان کوم په دوی ايهم کم یو د دوی نه احسن عملا خیسته ده عملا د عمل په اعتبار سره. ها وإنا یقینا من لجاعلون غرزون کیو بدلون کیو ماغه علیها چې په دې زمکه دي سعیدن جرزا خوري خالی میدان هموار. ام حسبت ایستا خیال دے ایت گمان کے ان اصحاب الکهف یقینا خوندان د غار والرقیم او خوندان د تخته غار کې پاتې کېدل او رقیم من لیکل رقم خو لیکلو ته وای کم بادشاہ نه چې تخته دلیو دغه بادشاہ د دین نمونه لیکلیو. دقیانوس بادشاہ و نو په اشتهاری مجرمانو کې اچولیو چې دمره کسان دی او دا غیب دی. واقعا دا و چې دغه بادشاہ جو دقیانوس دغه کافرو خلق چې وی د دقیانوسی خبرې کوي. دا دقیانوسی مطلب دا د وخت لکه دا ډېر په خوانه خبرې دي، لکه د دقیانوسی خبرې دي دا د وخت د
ډېر زمانه ته اشاره کوي په دې کې. نو بادشاہ دوی یو کس به راغوښتو وی وایا مسلمانې کنا چا د خپل یاري نه چا پټه چا په ښکارا خلکو د هغه ظلم په وجه کفر قبله و. یو کس راغی هغه ورته وی چې بادشاہ سلامت خفکیږي بنه خلکا دا ته چې کوم دین ته خلک رابرې نو لکه دا شی زمونږ نه کیږي مونږ خو الله منو او مسلمانان یو. بادشاہ ورته وی خپل خبره سوچ وکړه هغه ورته وی سوچ به وکړه خلکا بس زمونږ الله منو تا نه منو ته څه شي. بادشاہ ورته وی زه به لږ جدا شزان لودرګه سوچ وکړه هغه وی ټیک ده لاړو دی ونی لاندې ودرېدو او سوچ کوي یوازې ټیم تیریږي خلک زی راځي بل یو کس پکې هم داسې مجاهد پیښ شو. بادشاہ ورته وی لکه په ما ایمان وروړي که په الله هغه ورته وی په الله په تاسو کې ایمان وروړي مړ ته څه شي وی سر به دې کټ شي ګورای په دې خپل خبره سوچو که هغه ما په سوچ کړی دی زه ویل کدر لک ټیم مهلت ورکې مقور کې چې دې سوچ فکر وکړي دې چوم لاړو دا غبل سره ودرېدو هغه اخوا مخړولې دی د دې خوا مخړولې خپل سوچ کې دي چې خدای پاک اوس یا دین زی او یا سر زی اوس څوک بل راغی دوی بدل دغلته به ودرېدل پشمار کسان جمع شول د یو بل نه یریدل یو وی چې ګنې دا د باچا په خفیه ایجنسو کې نه من ادارات خفیه او د بل وی چې دا سړی چرته کې د انټر سرویس انټيليجنت والا آیسای والا نه د بل وی چې دا بل نه د یو بل نه یریدل خټ ډېر وخت پس د یو چې دینو زړه کړي د جرأت ویر تاسو څه خیال دی وې زه خو د باچا چې کوم خبره کې مړه وې دا ټیک نه ده زه خو الله منم چې دی بل وته وی دي چې یاره غم په یاره ترها یاره زمام د غرای ده چې لکه الله منل بکار دی دی بل وی یاره زم مسلمانم دی بل وی زم جو ټول یو بل تخپل د له حال ښکارا کړي دی یاره وی د شکار دی باچا مون قتلې خو به دی چې هجرت کو ګوره هجرت نه لري چې هجرت تبلیغان حضرات وی کنه وی تاسو وځه هجرت وکړئ نو دا ټیک خبره ده هجرت یوازې دا نه دی چې لکه زره چا د ظلم نه تنگ شو مرزمه هجرت کتر مزدوري د پاره کې هم بتا الله خپل لارې کوله و مې یهاجر فی سبیل الله چا چې هجرت کو د الله په لار کې یجد فی الارض مراغما کثیره وسعه دیبا په لار کې پناه فراخه دا به عمومي دته به خپل ځای ورکم دوی سره نږدې یو سپیم پروت دی دوی درې ونې د لاندې ولاړ دي نو یو سپیم د سینې نږدې پروت دی قطمیر د غسپینم دی جی قطمیر دوی وی زوره دی باشانه تختو دوی او ځای چیزو روان شو د سپی ورپسې روان شو دوی دوه درې ځله د سپیل کورې کو خو لکه دی لانو دی بیا په دوی پسې روان وو دوی وی راځي دي نو سکه چې نه جدا کی قطمیر ورپسې دی دوی لاړل یو غار ته ورسېدل وی راځي چې لګارام په یاره ترها سملاستل لنډه دا ده چې ضمانت یې راشوي ده او په دې غار کې الله پاک دومره یره کې خود لوي طلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله وی کته ورخیږي نو د یره نه بډک شو به تخته څوک ورته نه شو چې په دې غار کې څه دي او په دې کې څوک دي او نور الله پاک د دوی نه په داسې طرف باندې ساتي چې دوی نه خرابيږي د نور په دې تپش کې نسخه کیږي او الله پاک وجه دوی په ډډه ونقلبهم الله پاک وی ما دا په ډډه اړول چې دا خراب نشي الله حفاظت وکړو ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او د دې زندگی تیرا دا خبره بای د قیانوس به قیانوس په قبر کې چرته پروتي په دوزخ کې به یو زمانہ پکې تیر شوی د 309 کال تللی دي دوی راویښ شول بیا لکه څو ټیم خوب مونږ آرام وکړو یو بل ته ویل دي یو وی چې یو ورځ
بل وی چې نمړه یو ورځ نه چې مونږ د کېدو نور آلته او چې مونږ راویښ شو نور دادې نیم ورځ شوې ده. عزیر علیہ السلام چې الله سل کالو د پاره مړ کو را پاسې د وڅونه وخت تیر کاغه وی یو ورځ بیا چې نور ته کته وی نیم ورځ. ویزه ټیم خو چې دې کتري نو ګونو ته راغه غټ شوی دی وختو ته کتري دی هغه غټ شوی الکه وی دې کار دی الله اعلم. وی الله عالم دی چې موږ څونه وخت تیر کړی دی. وی دې خبره کې مې مشغولېږي بس پرې دې کار څونه وخت تیر دی خو وږي وی ورشه بازار نه څه خوراک راوړل ول یتلطف غره د چا سره چیل چاړو نه کوي مونږ را تختیدري اشتهاري مجرمان یو څوک به زه زمون معلوم کیو لکه د کار د حقوق مکوي خو ول یتلطف نرمي کوي په قلاره خبري کوي او ورشه د رزق ترولې وګیو خوراک راوړل دی وی ټیک ده یو سړی پکې ولېګو ورشه رزق راوړل چې دې بازار ته تللی دی نو خو یاره کې خیال کوه ګوره ټول کافر دي نو د مسلمان نه خوراک راوړه. بازار ته چې لاړ شي نو مسلمان وګوره د مسلمان نه خوراک راوړه کافر نه رانه وړي. ازکا طعاما چې کم یو خوراک پاک دی مطلب مسلمان پکې وګوره. نو چې د دکاندار لغه پیسې ورکړي هغه خوري زړه کرنسی و نو چې هغه وته وی چې ظالم بچیا خزانه دې مونږ دې دکو د وته وی ته خزانه خو د مال څخه پکار دی هغه لراکو رخصت مې کله ستاسو په دې کې څه کار دی چې تا خزانه مونږ دې هغه وته نه وی داخل دي قیانوس د دور پیسې دي جو هغه په ځان په سیاریان کړي دي چې لکه خدای مسلمانانه د قیانوس نه خدای غلي پرون مونږ را تختیدلی او د اوس می چې د قیانوس د دور پیسې دي الکه بل دکاندار ته وی تراشوي د سړي خزانه مونږ دي دا جو هغه ورته وی الکه واقعي وي دا ډېر په خوانه کرنسي لوي د خو درو سو کالو نه زیات شو دا کم ځایوا هغه بل دکاندار ته ویلي دي مړه لنډ داده چې په بازار کې داخله کرا ټول شوی دي هغه وی چې څونه پټ لاړ شو پټ شیر وړ الله پاک فرمایي کذالک اعثرنا علیه ما په دوی خلک خبرول چې پته ولګي چې وعده د قیامت رښتونی د ګوره د خلک دونه و خودو او ما را پاسول په قبر نه مړیم دغه شی دس الله برنګ د ډیډ ټو لایف دغه شانت الله پاک مړی خپل واپس ژوندۍ ته راولي. لنډه دا چې دغه پیسې بادشاہ ته ورسېدي هغه چې خپل شاته دغه کتري دي دا ريجستره ویل کستا څنوم دی فلانه وی بل تر سره څوک دی فلانه وی بل تر سره څوک دی دا غي غنمونه چې د قیانوس بادشاہ په دور کې لیکل شوی په اشتهاري مجرمانو کې او هغه په ایوان کې چې دینو او بادشاہي په دارالخلافه کې غنمونه پراته ګوره جی الحمدلله الذي تعریف د الله د پاره د غزات انزل على عبد الكتاب جنازل کړه د خپل بنده باندې کتاب ولم يجعل له عوجا نه دی ګرځول دی لره کوګواله قیما سیده دی لينذر چو يري خلق لرا باسن شديدا د سخت عذاب نام لدنه د خپل طرف او يبشر المؤمنين الذين زير ورکی مسلمانان او خلقته يعملون الصالحات تعملون کوي کن لهم اجر حسنا یقینا دوی د پاره خسته ثواب دی ما کی زینه دی په وخت رون کې فيه په دې ثواب کې ابدا همیشه وينذر الذين خبردار ورکی هغه کسانو دا قالو چې دی وای اتخذ الله ولدا ني ولد الله تعالی بچي ما لهم به من علم نشتره د دوی د پاره په دې باندې څه دلیل ولا له ابائهم نو دلیل د دوی د مشرانو سره کبرت کلمتن ډیر لوی خبره ده په ګناه کې تخرج من افواههم چې راوځي ردی دخلونه یقولون الا كذبا نوای دوی مگر دروغ فلعلک فسکیدی شي چې ته باخع النفس کا هلاکون کې شي د خپل ځان قتل کون کې شي د خپل ځان علی آثارهم په دوی پسې الا یؤمنو بهذا الحديث کچری دوی ایمان نه وروړي په دې قران ځان هلاکون کې شي اسفه د وجه د غمنا ان یقینا مونږه جعلنا مونږ ګرځولې دي ما هغه څه ګرځون کیو
ان یقینا مونږه جعلنا منگر زولې دې ما هغه څه علی الارض چې پس مکه باندې دي زینت الله خایس د زمکې نبلوهم چې مونږه امتحان کو پدوی ایهم احسن عملا چې کوم یو د دوی نه خسته په عمل کې وان لجاعلون یقینا منگر زون کیو ما علیها چې بدی باندې صایدن تو خور جروزا خالی ام حسب تاستا خیال دې ان اصحاب الكهف والرقيم یقینا خوندان د غار او خوندان د رقیم خوندان د تخته یو قول خدا دې چې بادشاہ ردی نمونه لیکلیو او یا چې دینو دا مطلب دی چې دا رقیم د علاقینم دی باقاعده د زینم دی بطرا یا رقیم هغه یو خار دی او دا د عیسی علیه السلام نه 360 سال مخکې واقعه ده ګوره جی کانو ودوی من آیاتنا زمونږ دنه خنا عجبا تعجب ولا ناشنا دي اذ اول فتیتو کله چې زیونیو ځوانانو ال الكهف غارتا کله چې لاړل ځوانان غارتا فقالوا دوی ربنا یا ربنا یا زموږ رباتنا راکه مونږ ته من لدنک د خپل طرفه رحمتا مهرباني وهي لنا من امرنا رشدا راکه مونږ ته زموږ په کار کې صحیح لار فضربنا على اذانهم فسمنغو غرزو خوب د دوی په غوګونو باندې فضربنا على اذانهم مونږ مهر لګو د دوی په غوګونو چې دوی څناوري القینا علیهم النوم مونږ په دې خوب واچو فل کافی پغار کې سنینا کلونا عدد پشمار 309 سال ثم باس نام بیا میرا پور تکړل دوی له علامه چې مونږ ښکارا کو ایو الحزبین چې کم یو د دوه ډلونه اخصوا زیاد شمارون کې دي لما هغه وخت لبسو چې دوی تیر کو امدا ډیر مود نحنو نقص علیک من بیانو بتا باندې نباهم خبر د دوی قصه د دوی واقعه د دوی بالحق پس چوان دی بالحق په قران سره انهم یقینا دی فتیه زوانانو امنو بربهم ایمان راوړو په خپل رب باندې وزدناهم هدا موږ زیات کړو دوی ته هدایت وربطنا موږ مضبوط وانه راوستي والا قلوبهم د دې پسلونو ادقام کله چې دی ودرېدل د بادشاہ په مخ کې فقالوا دوی ربنا رب زمونږه رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دلن ندعو من دونه اله من بغیر غز عبادتونه کو بغیر د الله نه د بل معبود لقد قلنا اذا شطط من بو وایو په دغه وخت کې کچره موږ د غیر الله عبادت کو نو بو وایو موږ په دغه وخت کې شطط ظلم كذبا وزورا على الله هؤلاء دا خلق قومنا زمونږه قوم دی اتخذوا دوني ولدي من دوني بغیر د الله تعالی نه الهه معبودان لولا یاتون ولد راتل نکي لولا یاتون دی ولین وروړي عليهم په عبادت دی بوتانو په عبادت د غیر الله بسلطان بین دلیل ښکارا فمن ظلم فزوق ډیر ظالم دی من داغه چانه افترا چې تړي علی الله په الله تعالی باندې کذبا درو چې دا الله سره یا شریک دی یا بچی دی و اذا اعتزلتموهم او هر کله چې تاسو په ډډه شئ د دوی نه د دې کافرونو وما او دا هغه څه نه یعبدون چې دوی بندگی کوي الا الله بغیر د الله نه فاعون لال شه داخل شه ال کافر غار ته ينشر لكم کولو بکستاسو د پار ربکم استاسو رب رحمته خپل مهرباني خپل نعمت و یحیی لكم او درب کی تاسو ته من امرکم استاسو د کار نه مرفق آسانی وتر الشمس او تبوین نور اذا طلعت کله جراخی دی تزاور او کگی یان کافیم د دې د غار ذات الیمین خی طرف ته و اذا غربت کله چې پریوزی تقرتهم پرګدوی ذات شمال ګس طرف ته وهم ودی فی فجوه فخالجه کی دی منه د دې غار ذالک دا من آیات الله دنا خد الله ندی من هغه څوک یهد الله او چې هدایت ورته وکي الله تعالی فهو المهتد نو دې هدایت یافته دی
ومن وغچو کو یضلل چې گمراه کی الله پاک دلرا فلن تجد له ولیا مرشدا فزهرگز بتونه مومه د د پاره دوست مرشدا ہدایت کونکے رشد کونکے وتحسبهم ايقاظا تب خیال کې په دوی چې ویخ دي سترګې رڼا دي وهم رقود حال دا چې دوی ود دي ونقلبهم منغاړو راړو دوی ذات الیمین و ذات الشمال خي طرف ته او ګس طرف ته پکال کې یو ځل خي طرف ته او یو ځل ګس طرف ته دوی اړې راړي چې اسخان شي ها وکلبهم او د دوی سپه قتمیر باسطن خورون کې د زراعی خپل له چې خپل زراعین خوځل کې مخ کې لاسونو ته وي هو د سپی یا د هر زناور د څلور خپو زناور چې داغه د مخ ته دوه خپيري د عربی کې لاسونه ویل کېږي یدین زراعین د دې نتیجې پورې لاس ته وي دلته کې د سپی د خپت مراد د چې کومه خورکی او لپاسه په سر کې دي وکلبهم د دې سپه باسطن خورون کې غړون کې د زراعی خپل له چې بل وصید په درشل باندې لو اطلعت گجرت وروخیج علیهم پدوی لولیت منهم واپس بشید دوینا فرارن پتیختگی ولمولیت منهم روبا ڈک بشید دوینا روبا پیرکی وکذالک ودارنگی بعثناهم منگراویخ کرل دوی منگرا پاسول دوی منگراویخ کرل دوی لیتساءلو چې دوی د یو بل نه تپوسونه وکي بینهم په خپل منځ کې قال قائل او وینکی منهم د دوینا مشر د دوی مکسلمینا دا غنوم دی کم لبستم تاسو څونه وخت تیر قالو دوی وی لبستم موږ وخت تیر کړی دی یومن یو ورځ او بعد یوم یعنی مورز قالو دوی وی ربکم علم بما لبستم تاسو رب عالم دې پاغه چې تاسو وخت تیر کړی دې پس دود کېدو نه فبعثوا ولګي احدکم یو تنس تاسو نا بورقکم پخپلو پیسو باندې پخپلو دراهمو هذه جدادی الى المدینه خارته مدینه افسوس دا خار نامه ده افسوس دواړه سینونه دي فلینظر فزوت ګوري ایها ازکا طعامن چې کم یو پاک دې په خوراک کې چې کافر نه رانوړي فلیاتکم نورادی وړي تاسو ته برزق منه داغه نه ولیتلطف نرمی دي کوي په خبرو کې د چا سره د چیل چال نه کوي مجرمان یو د باچا پنيز ولا یشعرن او خبر دې نشي به کوم پتا سو باندې احد احد سو کو پتا سو باندې سو کو خبر نشي ها انهم یقینا دو یظهرک خبر شو علیکم پتان زبان د يرجموکم رجم بکی تاسو بمړ کی تاسو وقتل کی او یعیدوکم یا به واپس کی تاسو فی ملت بخبل دین کی ولن تفلحوا اذا ابدا کامیاب بنشه په دغه وخت کې د همیشه د پاره د الله د عذاب نه مخلاص نشئ چې تاسو کفر ته واپس شوي وکذالک ودارنګي احسرنا مونږ خبردار کړل خلق علیهم پدوی مونږ خبردار کړل خلق علیهم پدوی ليعلموا جدي پوه شي ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق د باس بعد الموت وان الساعه لا ريب فيها ويقينا قیامت پای کې شک نشته اذ يتنازعون کله چې جګړې کولې بینهم په خپل منځ کې امرهم په خپل خبره باندې فقالو دوی وی کافرانو وی ابنو علیهم بنیان جوړ کړي په دوی باندې آباده کنيسه په جوړه کړي ځکه چې دوی زموږ په دین باندې ربهم علم بهم د دوی رب په دوی باندې خبر ده قال الذين او هغه کسانو غلبوا على امرهم چې زور ورو په دوی په خبره باندې چې مسلمانانو لنتخذن عليهم خامخ جوړو موږ په دوی باندې مسجد جمعات او په دغه وخت کې چې دوی را پاتې نو اسلامي حکومت د ټول خلک مسلمانان دي او زیات کثرت چې دین هغه د مسلمانانو
سيقولون زرد چې دوی به وایي ثلاثه دا درې کسان دي رابعهم کلبهم څلورم د دوی سپې د دوی دی ويقولون دوی به وایي خمسه دا پنځه کسان دي سادسهم کلبهم شپږم د دوی سپې د دوی دی رجما بالغیب وشتل کی په غیب باندې ويقولون دوی به وایي سبعه دا وکسان دي وثامنهم کلبهم اتم د دوی سپې د دوی دی قلت دوی توایا اے نبی علیہ السلام ربی زما رب اعلم بعدتهم خالم دې ردی پشمار باندې ما يعلمهم الا قليل نه پیژنې دوی لره مگر لګوندې فلا تماري فاستجغل مکوا فيهم پد دوی په بارکه الا مران مگر بحث ظاهرا سرسری ولا تستفتي او تپوس مکوا فيهم د دوی په بارکه منهم د دوی نه احد د هیڅ جانا ولا تستفتي تپوس مکوا فیهم د دې اصحاب کهف مبارک منهم د دوی نه احد د هیڅ چانا تحقیق مکوا ولا تستفتی تپوس نو مکوا تحقیق مکوا دا خبر ضروری نه ده چې بس دا څو کسانو او دا سپه شپګمو کوم او دا شپک کسانو کوو کسانو کاته بس پرېدا ولا تقولن او تموایا لشیء د څه یو خبرې په باره کې یو کار په باره کې انی فاعل ذلک غدا جزء بدا سبا کوما الا یشاء الله مگر دا چې وغوړي الله تعالی الا ان تقول ان شاء الله چې ته ان شاء الله وینو دا به ټکی واذكر ربك ويا د خپل رب دانه سیدا کله جستانه هیر شي خبره وقلت ويا انسا کی دې شي یادی ان رب جی ہدایت کی ما طرف زمالی اقرب من هذا رشد نزدید دینا رشد سملار ولا بثم في كهفهم او دې وخت تر کو بخبل غار کې 300 سنین 300 کال واسداد تسعدوی زیات کړل نه کال پودو په خوب کې قلت وای نبی علیہ السلام الله اعلم بما لبثوا الله تعالی عالم دې پاره باندې چې دې وخت تر کړل دی له غیب السماوات والارض الله د پاره غیب د اسمانونو د زمکو دی ابصر به واسمع څومره خلیدل کوي الله تعالی او څومره خوریدل کوي الله تعالی مالهم من دوني نشته دوی د پاره بغیر د الله تعالی نه ولی انڅوک دوست مددگار ولا یشرکو فی حکمه احد او نشریک وی الله تعالی په خپل حکم کې احد هیڅوک د غیب په حکم کې واتلو تول ولا ما غوحی الیک جی وحی کې دی چې تا من کتاب ربک د کتاب دربستانه لا مبدل نشتره بدلون کې کلمات لپاره د خبرو د الله تعالی ولن تجد من دونه ملتحدا او تبون مم بغیر د الله تعالی نه ملتحدا زید پناه ملجا زید پناه وصبر نفسک او صبر کا خپل ځان مع الذين داغ خلق سره يدعون جرابلي ربهم خپل رب عبادت کی د خپل رب الغداة والعشي سبعو بیگا یریدون وجهه دو غواړي رضا مندي د الله تعالی ولا تعدو او نه ته تیریږي عینا کا سترګستانم د دوینا تريدو تغواړي زینت الحیات الدنیا خاص د ژوند دنیا ولا تطع او تتابیداری مکو من دا غچا غفلنا قلبه وان ذکرنا چې مونږ غافل کړه د دا غسل د خپل یاد نه د خپل توحید نه د خپل ذکر نه واتبع هواه د تابیداری کې د خپل خواهش وکانه امره فرطا او د کار د فرطا تاوان فرطا ضایع فرطا برباد فرطا د حد نه تیریدونکې ټولې معنی کولای شي وقولوا ضوى نبي عليه الصلاه والسلام الحق وحق يعني كلمه طيبه من ربكم استاسو د رب د طرفه ده فمن فزعت کو شاج خوخشي فليؤمن ایمان دروړي ومن هغه کو شاج واړي فليكفر نو کفر دیږي دا وعید دی د الله تر طرفه هر څوک خپل مرزه ته نه دی پرې خو دی دې ته ویل کېږي امر توبېخي د زور نه ده دا تسجیر دی دا رټنه ده چې څه کې کوا راځي به مالا ان یقینا مونږه اعتدنا مونږ کړه د لظالمین د ظالمانو د پاره نار نور حات بهم راگیر بکی دوی لران سرادقها لمبی داغه سرادقها پردی داغه وای استغیثو کجره دوی مدد غواړي کچره دوی فریاد کوي یغاثو ملاوی گیب دوی تا یغاثو د دوی امداد وکول شي بیماین په بو سره کل مهلی پشاند پشاند خیری د تیلو باندې پشاند تیلو د خیری باندې نور باندې یشوی الوجوه سیزی به مخونه یو سیزل دیو یو
ورتول دي ترسخول دي یشوی الوجوه ورتوی به مخونه بیس شراب ډیر خراب سکل دی وسات مرتفقه او ډیر خراب زیاده دوزخ د اوسېدو په لحاظ سره ان الذين يقيننا كسنا امنوا ایمان راولې دي وعملوا الصالحات او زیره دي بشارت دي خوشحالي ده خوشخبری ده او نیک اعمال کړی دي نه یقینا مونږ لانو ته نه ځای کو نه برباد او نه باطل او اجر من ثواب داغه چا احسن عمل چې کړی و چې کړی وی عمل احسن چې خیسته کړی وی عمل اولئک دا خلق لهم لبارد دی جنات وادن باغونه د عدن دی باغونه د همیشوال دی تجربه هیږي واغن تحتهم د دوینه لاندې د ونو د بنگلو د دوینه الانهار ولی انهار الخمر والماء واللبن والعسل نهرونه د شراب او د اوبو د پيو د غبین یحلون دیت باچولې کیږي فیا په جنت کې مینا ساوره کنگن مینا ساوره بنگړي من ذهب د سرو زرو ويلبسون دوی باغوند ثيابن جامع خضرن شنه من سندوسن د باریک ورې خمو ويستبرقن د ډبل ورې خمو متکئین فیها تکیا لګون کې وای په جنت کې علی الارای کې په تختونو باندې نعم الثواب ډېر خجزا دا ډېر خبدل دا ډېر خثواب دی وحسنت مرتفقه او ډېر خاسته جنت مرتفقه زیاده استوګنه وضرب لهم بیان کدویت مثلا مثال رجلین د دوو سړو دنیوي مفادات مخه ترازی دی او حق پرس انسان په لار کې ناغه ذکر کیږي په قصه د رجلین سره چې دیو ناشکری وکړه الله پاک ته دوه باغونو دواړه ته واغستل بیان کړو ته مثال رجلین د دوو سړو په بنی اسرائیل کې ها دیو نو یهوذا نامه ده او د بلنا ابو فتروس جعلنا ورکړو مونږ له احدهما یو د دې دواړو ته جنتین دو باغونه چې کوم کافر واغته منانا بندان ګورو وحففناهما بنخلنا وما راګر کړو د دواړه باغونه په کجورو سره چاپیره په کجوري ولاړې وي وجعلنا بينهما زرعا مونږ ګرځولې په منځ د دې دواړو باغونو کې فصل کلتل جنتین دا دواړه باغونه آتت اکلا ورکوي خپل میوه ولم تظلم منه شیئا ونکموي د دینه هیڅ شی وفجرنا خلالهما نهرا مونږ جاری کړو په منځري دواړو باغونو کې نهر اولی وکانه له ثمر ویدت د پار میوه فقال دو ویل صاحب خپل ملګری تا مومن ته وی یهوذا ته وهو يحاوره ووغا بحث مباحثه کوله د سره يفاخر بالمال فخر کو په د باندې وی زمړه د ما خو مال دی يحاوره بحث کو د سره تکبر کو په د باندې ځان چت کړه زمون په دې علاقه باندې ډېر وخت مخکې خبره ده د شام کې خمالدار سړیو تکبر الله نه خوښي مال ګورا مال نعمت خداوندی دې مال الله درک شکر پیدا زکات ورکا د غریب حق ورکا نفلی صدقه وکا ته یو غریب سړی چې ته خبر وکړه اثر ټټ کا مور کا وجو په دې به ته کامیابیږي او کته تکبر کو نو مال خو الله درکړل دی جو الله به واپس واخلي ته جواب نشي ورکولې ته کنه شکر کې ځان له زور ورکې ناغه سړی خو صاحب استطاعت سړی مالدار خو مشهور ته شوده سمات کو د لارې په غاړه به خوم شاته د لوټه کته چې او 10 په وچ کینو څه شي نه په جیب کې لاس ماسو وو ټیشو پیپر ور سره نو ته 15 روپو دا نوټ راواغستو پاغه یو 10 وشکو
هغه ورځ کې دا شکل نه و 15 روپو غو نوٹ کو پاغي باندې او 10 وڅکو نوټي به وغورځو دا هغه ورځ نه دا غسړي ذلت شروع نو بیا بچ دین واغه هیڅم نو داغه مال اسباب جیدات جاگیر گاڑے کاروبار دکانونه هر څه لاړل بیا به خیرات وغوښتو او بیا په دقه بشام په دې بازار کې بناسو باقاعده غسړي به خیرات وغوښتو چې موږ ته زموږ یو استاد خبره کوله هغه وخت کې خپوره وخت شو چې هغه وی چې ما په خپل لیدلې دي چې په فلاني ځای کې ناسي او سوال کوي خیرات غواړي مال الله رب العزت درکو سجده ولګاو شکر ادا شکر دې ادا کو زیات به کی ناشکری دې وکړو ته چې لکه بس یاد تکبر کو نو بیا الله تبارک وتعالى دې ناراضه کو نو بیا حالات خرابي کی ګور جی د په فخر کو مړه وېزو وهو يحاوره ځان به اوچت غنه انا اکثر او زیات یمن کا استانا مالن په مال کې واعز نفر او ډیر عزت مریم دخل کو په لحاظ سره ولی چې عزت مریم دخل کو په لحاظ سره مړوي زما د غفلانی او فلانی خان ملک وزیر مشیر سره تعلق دی ظاهر خبره ده چې کله خلکو سره مال نو بیا د خلکو تعلق هم د مالدارو سره په غریب سره هغه بیا څه کوي نو هغه ته وی چې واعز نفرا زما د کم خلکو سره تعلق دی تراشه ودخلوا دې ورننه وتو جنت او خپل با چې یو درد در باندې راغنو دا ټول ملګری او دا ټول دنیا د انسانان د جمع کې په دې ګوته دې دل راشي څوک به خکی ول الله ولنه یاد ودخلوا دې ورننه وتو جنت او خپل باغ دا هو ظالم لنفسه دې ظلم کوونکی په خپل ځان باندې قال وی ما ظن زما خیال نکیږي ان تبید هذه ابدا چې برباد بشي د همیشه وما ظن الساعه قائمه او ز خیال نکوم چې قیامت براشي الاعوذ بالله خو بیا هم وی کراشي نو ګور زما د قسمت د دې حال تمام الله مال جنت راکړي ولا يردت او کجر واپس کړی شو ما اله ربي خپل رب ته وشته خو نه قیامت خو کو دا څنګه جته وې کده شي وشي او ز قیامت ته لاړ شم لا اجدن نو بم خيرا من هادر غرد ته نه منقلب زید ورتللو قال او له د صاحبه ملګری د مسلمان او هو يحاوره او در اړو دې دلره د کفر نه يحاوره يرجعه عن كفره دیر واپس کوو د کفر نه اکفرت ایت کفر کو بالذي باغذات خلقك من تراب چته پیدا کړي د خورنا خپل د اصل تلک سوچو کا ثم من نطفه بیا پیدا کړي د نطفه نه د پلار د نطفه نه ثم سواك رجلا بیا ته ټیک ټاک سړی کړل موت دیر القامت ګور لاسونو خپوت دی ګورا د الله بندا سترګو غوګونو جبه ته دی ګورا قد قامت ته دی ګورا دل او دماغ ته دی ګورا ته خدای الله نعمتونو شمار کړه لكن هو الله رب لیکن زما چې الله تعالی زما رب دی ولا اشرک بربي احد او زه شریک نه جوړوم د خپل رب سره هیڅوک ولولا اولنا اذ دخلت جنتك گلجت ورننه وت خپل باغ د قلت تا ویلې وې ما شاء الله داغه دي چې الله وختلی دا لا قوه الا بالله نشته طاقت مگر په الله دی هذا بقوه الله لا بقوتي دا د الله په طاقت د زما په طاقت نه دی ان ترنی کچرت ماوینی انا قلاز کچرت ګوري ما ته ګوري انا اقل ز کم یمن کستانه مال په مال کې و ولدا او په اولاد کې فعصافس کی دی شي ربي چې زماره بایوت یعنی راګي ما ته خیرن ډېر غوړه من جنت کا استاد باغنا ويرسل راوليږي علیا په حسبانن افت من السماء د اسمان نه فتصبح وګرځيږي د سويدن زرقا میدان خوینده یا زلقا پړقنده یو شی په کې ساده شګي او یصبح ما غورن یا شی وبد دې ډوبي
فلن تستطيع له طلبا فاستب طاقت نه لري د دې لپاره طلبا د لټون د طلب کولو واحيط بثمره الله تعالی فرمای راګیر کړه شوې د میوه فاصبح فزد شو يقلب كفيه مرول خپل لاسونه علامه پاغسان فغفیا چې خرج کړي په دې کې هغه کم هغه خرچه چې کړي و چې تو خمه د ډیر وړي و دیاړي مار له دونه ور کړي و خختراشینو په کې دونه کړي و پاغه خفاو علامه انفق فيها چې کمی پاغه باغ کې لګولې وي پاغه خفاو وهي خاويه نودا ورزیدل بعض اوقاتو کې انسان سوچ کی مړ وي دا حرام دین الله ته اخلي ولنه ور دا ډېر غلطه خبره ده حرام انسان کوي الله پاک ته ډیر واپس کوي خو چې خونو نه کیږي نه بیا وت الله پری دی ویزه کوا دل ډیل ورکی د پسې پړې اساس کی ویزه کوا خانه کوا راضی به مال چرته بزي بعض اوقاتو کې خلک وي مړ وي دا خو د حرام دیو کور هیڅ پم نه کیږي کینسر پینشته فالج پینشته بل څه پینشته تو ګورا مرینا معذور کیږي نه دا بنگلې د حرامو جوړ کړي پزماکه کې وردن نه وته ګوره یاد ساته د حرام مثال د حرام مال مثال د څه دی کنه لکه مار نه مارو خایستا تک تور سپینی پټي پکې امړه دوره خسته کنه چې خلک وي کته نه وتا خو نږدې ورته شي پکې ټول زهري د حرامو د بنگلې او د حرامو د کاروبار او د حرامو د گاډي مثال د څه دی لکه قیمتي خسته مار دی مار دمره خسته دی کنه چې خلک وي چې مړه تماشه مور لکولې نو خو ګوته بنه وروړي لاس ور نه وړي کلاس دی ورولو غر کوي یا لکه د حرام مثال د حرام مال مثال د څه دی لکه یو انسان چې بیمار شو پړسه ډاکټران وته وی چې ګردې دي فیل دي نور تباہ او برباد خو بس ته هسپتال نه ځه کور ته ځه یو سړی دی د په سخت ګرمۍ کې په خسته دو 3-4 کروڑ روپو په مرسډیز کې یا چرته په غټ گاڑی کې ناس دی او ایسی وته تیز لګېدلې دی او سر په شکال دی او یو غریب دیاړي مار د سړک په غاړه ولاړ دی خولې په بهيږي او د دې شو ګوري چې دا سړک څونه خسته دی او بیا د کرونو روپو دی گاڑی ته وګوره او بیا د پزان په شیشې باندې کړې دي او د ایسی د هوا د وخته د شوړی وروړیو کومه خبره ده امړه مزید خود دې سړی دي خو کتر ته نه تاسو کې او دته ته وی ضروره چې ټونه درته وخی چې ډاکټر لره د لیکل راکړل چې ستا زموږ سره نور علاج نشته دی لکه ستا ټول سیستم فیل دی ته غر کې تبای په کور کې او سورج دی تیرې کا مرګ ته انتظار دی کوه د غریب په خپل ژوند شکرونه باسي د حلال مال مثال د څه دی لکه یو سړی دی او سر جمع دی او دی د کباب کړي ته ورننوته دی او ناس دی یخنی دا باران وریږي ووري دی په یو پلیټ کې وته کباب پراتی دی او په بل کې وته مرچکه پروت دی او پیاز کټ کړي دی او د خوري او مړه د خولې په بېږي چې تر لري نه ویني ته دا ډېر په تکلیف کې دا تاسو کو دی وتا ته وی د الله باندې مزه خدا کوي ورته څونه زبردست خوراک دی ته به چې په د خوله بېږي او د حالات خراب دي پوزه را بېږي او د ناس څونه په تکلیف دا خوراک خوري دغه کاغه په سر په شکل کې ځان ته ایسی لګولې چې ګردې فیل دی هغه خبره مال څه شو چې کله د حلالو غټیک دی او چې کله د حرامو شو به لري کوا د ساختو ټیم کې انسان ته پته لګي
چې ما څه کړی دي. هغه ټیم کې بیا خیرات کیږي نه، او که حرام مال ټول ته خیرات کی دا د ثواب هم نه ملاويږي چې ټول خیرات کی. ګوره جی فاصبح يقلب كفيه واحيط بثمره، هلاك شوی د میوه. فاصبح بس د شو يقلب چی مرول کفيه خپل دوړ لاسونه علامه پاغه څه باندې انفق فيها چې د خرج کړو په دې باغ. وهي ودا باغ خاويه غرزدل والا عروشیا په خپل چتونو باندې و یقول دوی دی به وای په قیامت کې یوم القیامت یا لیتنی افسوس د مادر المشرک به ربي خدا چې ما شریک نه جوړ کړي د خپل رب سره یو تن. ولم تكن له فئه نود د پار ډله ينصرون وجرد امداد کړي من دون الله د عذاب د الله نه. د چوي زما دوستان دی ما سره دلته معزز خلک کینی پاسي بیا پاغه کې یو تنوم داسې نو چې هغه د الله د عذاب نه خلاص کړي وي. وما كان نو د منتصرات د بدل غستو قابل د پخپل باندې خپل بدل نشو غسته او نور څوک نو چیرې د مرسته او تعاون کړي وي. هنالک دغلت الولایت اختیار لله لپاره د الله د الحق حق عدل منصف هو خیر نه ډېر غوړه دي ثوابن په ثواب کې او خیر نه ډېر غوړه دي عقوبه په بدل ورکولو کې عقوبه په انجام کې. وضرب او بیان کلهم دیتا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا کماین پشان د وبو دي انزلنا او چې موږ نازلو دي لره من السماء د اسمان نه د وريزنا فاختلط به نبات الارض پس یو زیشي د سره غیاګانې د زمکه یا یو زیشي د دې غیا سره باران فختلطوا به یو زیشي دا باران نبات الارض د غیاګانو د زمکه سره یو زیشي دا یا فختلطوا اختلاط کی د یو بل سره میلو شي به د باران په سبب نبات الارض د زمکه غیاګانې د زمکه شینکه فاصبح فشی عشیمن یابس داش نشي او بیا لوی شي او بیا خيسته او مزیدار شي دا غینه پس په خزان داشي بیا دا وچ او بیا هوا پیرا شي دا والوزي د خزان هوا د جمی هوا. الله پاک فرمایي د دنیا مثال دقه ده حشیمن وچ تدروه الرياح چې الوزوي دی لرا هواګانی بادونه. وکان الله دی الله تعالی علی کل شیء مقتدر په هر یو شی باندې قادر طاقت والا قادرن طاقت لرونکي دی. المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا خایس دی د ژوند د دنیا زهرت الحیات الدنیا. والباقیات الصالحات او پات کیدون کی نیکه خیرون دا ډیر غوړه دي عند ربک استاد رب پنځ ثوابن په ثواب کې و خیر او ډیر غوړه دي عمله د امید په لحاظ سره کته امید ساتي د قیامت الله پاک فرمایي چې امید وساتو د قیامت د نیک او اعمال او د ثواب امید دا ډیر خوشي بهر ګټ و یوم نسیر الجبال او پاغرز چې وابلو زمونږ غرونه وتر الارض بوین ازمکا بارزتن خکارا بارزتن راوتی خارجتن من تحت الجبال د غرونو د ویخ نه راوتی. وحشرناهم ومن براجم کو دوی فلم نغادر من بپرینک دو منهم د دوینا حدایت سوک وعرضوا على ربك صفا دوی به پیش کړي شیخ خپل رب ته صفونه صفونه
لقد جئتمونا خامخ یقینا تاسو پر راځي موږ دا کما خلقناکم لکه څنګه چې می تاسو پیدا کړی و اول مراتن پاول ځل بل زام تم بل ګستاسو ګمان ده انت دې خبره الله نجعل لكم موعدا دې خبره چې موږ بهونه ګرځو تاسو د پاره موعدا نیټه اجرا للباس لباس بعد الموت تپا ووضع الكتاب کې به خودل شي عمل نامه په خيو په ګڅو لاسونو کې فتر المجرمین تبوین مجرمان مشفقین یریدون کی به مما داغنا فيه چې پدې کې دی ويقولون دوی بوای یا ویلتنا افسوس دې موږ لره مال هادل کتاب څه شوی دی په دې عمل نامه لا یغادر چې نه دې پر خو دی صغیرتن وړه ګنا ولا کبیرتن ودن لوی ګنا الا احصا مگر شمار لیدا دلرا ووجدوا دوی بهمومی ما غاملو چې دوی کړه دې حاضر مخامخ ولا یظلم ربک احد ظلم نه کوي ستاره په چوان دی وای قلنا للملائکه او هغه وخرایت کې مونږ وې ملائکه ته اسجدوا سجده وکړه آدم علی السلام ته فسجده وکړه فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه کان من الجن داود پیریانو نه ففسق قادنا فرمان